د عمران که زه غیبت کوم د دې مطلب دا نه دی چې نواز شریف او آیا زرداري بې ګناه دي. دا ملک لوټلی هم هغو دی، دا ملک دې حد ته رسولی هم هغو دی، خو د عمران وزیران او د ده خلک چې دی دا هم غله دي. کم د عمران کم حکومت چې روان دی د شاته د سره ونه کاته او دومره مهنګایي راوسته کې را شروع دي. په هره شپه خبرونه ته ګوره مهنګایي یو طوفان به راپوچوي. مطلب دا دی چې کومې وعدې کړې په هغې کې دی لکه پیل لاغی دی دې مهرباني وکړي دی دې چوټي وهلي او هغه غله دې راولي هغه غله چې کوم موږ ته پکې ارزاني وه موږ د هغو د بلډینګونو سره څه کار دی زموږ د هغو د پراپرټۍ سره څه کار دی زموږ د خپل خېټې سره زموږ کار دی. नया कार शुरू कर दो बाकी रेट रहता हूँ खल घुमाए बच्चा के लगे भी ना पाए तो आगे बतन दे सर बस हर खबर तो यूटन दे हर खबर तो यूटन दे खल की तबाह बर्बाद को तो बीजे बिल नहीं तो मलकन डिवीजन के टैक्स था ना तो बिल वो रजिस्टर 700 बिल नहीं पता बस 1200 रुपये टैक्स बाकी बाकी ये तो हम हुकूमत है ना जो चीज़ें नहीं दे रही है. बिजली का बिल ज़्यादा है, गैस का बिल ज़्यादा है, दूध महंगा हो गया, गोश्त महंगा हो गया, सिलाई महंगा हो गया, कपड़ा महंगा हो गया है. मैंने आज देखी वीडियो तकरीबन सुबह में उठा 10 बजे को मैंने देखी है. बहुत ज़्यादा पेशेमान हूँ अपने वज़ीर आज़म साहब पे. अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ सबसे पहले मैं इनको उड़ाऊँगा. ये इन सब की दुआ लगेगी मुझे और मैं मुजाहिद बन जाऊँगा इंशाअल्लाह. महंगाई ज़्यादा गरीबाना बस बिल के चले ना 200 रुपये बिल राजी और पीछे 1100 रुपये टैक्स राजी या खलक सके या गरीबाना السلام علیکم دا وخت موږ د غوري ښار مینس کې ولاړ یو چې مین بازار ورته ویل کېدی شي چې هغو باندې ځان دې تیار کړي ولې چې روان ورځې کې بل نور حکومتونه ولاړ شي خو اوس اټم بم راوځي ولا دی په دې شکل کې چې مینی بجټ حکومت دا کړی دی او موږ په دې سلسله کې عوامو نه رایه اخلو چې دا مینی بجټ چې کم پیش شو په کال کې 2 پیرې بجټ پیش کېږي نو په دې کې پیمنټ دا غریب عوام ته څونه نقصان او څونه علاوه راځي په دې سلسله کې موږ تاسو کوو دا زموږ سره ما عمران له اوږد ورکړی دی حالان کې زما تعلق د تحریک انصاف سره نه و. د عمران که زه غیبت کوم د دې مطلب دا نه دی چې نواز شریف او آیا زرداري بې ګناه دي. دا ملک لوټلی هم هغو دی، دا ملک دې حد ته رسولی هم هغو دی، خو د عمران وزیران او د ده خلک چې دی دا هم غله دي. د ډاکټر امجد تماشه وکئ باقاعده چې کوم د ډیرۍ روانه ده رغېږي، د کور تماشې وکړه روان دی رغېږي. زه د هغه د بینک بیلنس ما ته پته نه لګي چې څومره چې کوم دی څومره دی. البته د کم د عمران کم حکومت چې روان دی د شاته د سره ونه کاته او دومره مهنګایي راوسته دومره کمرتوړ مهنګایي روانه ده 350 ارب روپۍ چې کوم دی دا نوي ټکسونه یې ولګولو او چې دی د سره یې شاته ونه کاته قوم یې تباه برباد کړو او چې دی زه خو خپل ځاني مایوس یم نواز شریف او دغه دی د زرداري دا هم غله وو او دا چې کوم دی دا هم غله دي. خدای دې په دې قوم باندې رحم وکړي، دله دې خدای پاک لیډر ورکړي، دلته دې خدای خمیني پیدا کړي، دلته دې خدای مهاتیر پیدا کړي او دا چې کوم دی دغه د سراسر د دې غریب قوم سره سراسر زیات دی. دا مینی بجټ پیش شولو او په مزید مهنګایي روانه تاسو په دې باره کې څه وایئ؟ یاره چې موږ خو ته ووایو که نه د مخکې نه ډېر غټ غټ طوفانونه راباندې راغلي او دا 3 کاله 4 کاله د چې حکومت وچلاو نو د هغه د دې نه هغه شی راباندې بیا په دوباره راغلی. نو مطلب دا دی چې د کومې وعدې کړې او د چې کوم بیلونه شلولو په هغه امیدونو والا خلکو ته غور دا نوي کال توپه ده دا د نوي کال په موږ باندې دا توپه ده خو دا د وخت نه ده چې کله حکومت هغه سره دا توپې د په موږ باندې په هفته هفته کې را شروع دي. په هره شپه خبرونه ته ګوره مهنګایي یو طوفان به راپوچوي. مطلب دا دی چې کومې وعدې کړې په هغې کې دی لکه پیل لاغی دی دې مهرباني وکړي دی دې چوټي وهلي او هغه غله دې راولي هغه غله چې کوم موږ ته پکې ارزاني وه موږ د هغو د بلډینګونو سره څه کار دی زموږ د هغو د پراپرټۍ سره څه کار دی زموږ د خپل خېټې سره زموږ کار دی. نن زموږ دکانداران ټول په داسې جړه باندې جاړي چې د یو روپۍ کار نه کېږي. د دې د کرایانو د تنخواګانو د دې د اړمان د چا کار خری نن سبا د یو کس کار پکې نه راغی. هر سړی جاړي که یو سړی د هغه صفت کوي که نه هغه له به څه ورکوي هغه به څه خوري
او داغه خپل چند کسان دي چې هغه خدي داغو د خپل نه به صفاتونه اوري زما د خپل نه اوري د ماشوم د خپل نه هم نه اوري دا د صفات هر خبره یو نو مطلب دا دی چې د یوټون د داسې یو انسان دی چې د یو ډېر منافقه سړی وختو او موږ په اعتماد وکړو هغه اعتماد خپل لاړو خراب کو چېرته د وخت نه په صحیح طریقه باندې حکومت شروع کړی دی به د مصر د مبارک په شانتي 35 سال سو 40 سال به ناست خدای یو ورځ نور وسوک نه پریږدي او ان شاء الله مولانا فضلرحمان راغی او ان شاء الله د حکومت په اوس دا KPK چې دی او ان شاء الله دا ټول به ان شاء الله دغه شي کوي مینی پیش کړی شو مزید مهنګائی دا کېږي تاسو د دې په اړه څه وایي دیکھو مطلب بجٹ جیسے سو کچھ لگایا نہ کار شروع کے دورو باقی جنریٹر تھا کو خلق مان بچا کے لگوی نہ پائے تو هغه بتن دے سر بس هر خبره دی یوټن دے هر خبره دی یوټن دے خلق تباہ برباد کو بی جے پی نے دلته ملکن ډیویژن کې ټیکس تھا نا ته بیلو ګور چې ستا 100 بیلی نو پتا بس 1200 روپے ټیکس بکی باندې صحیح غریب خلک دی هغه برداشت کوي چې خلک په ډوډۍ په ځړاند شو د بس د ټیکس نه نورم شي واګړه لکه تنه شي کوله ته ذکر دا بلکې پر شاغه به د حکومت وکړي نو نه په خپل کول شي نه بل تفریدي او اصل کې خبره ټول ځای چې لکه کم کسان ته تیار ملوي کنه نو هغه چې دی هغه د صفت کم کس چې مزدورکار کس ته مزدوري کوي هغه چې دی هغه په جړا جاړي هغه مزدوري کې چرته گزاره کوي سره 100 روپے ورځ والی او تاسو کې وړو ته ودرېږي چې ته وړو ته غستا دیو شیم نه کیږي ما خام چې وړ په دینار سمبلې ته په خودکشي کې ډاکې به کې سب کې بس اللہ کو یہ تباہ برباد سب مینی بجٹ پیش کیا گیا ہے عوام کے لیے غریب عوام کو یا پیدا ہوگا یا نقصان ہوگا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے اللہ ہی ہے بس ہمارا یہ ہم حکومت ہے نا جو چیزیں نہیں دے رہی ہے بجلی کا بل زیادہ ہے گیس کا بل زیادہ ہے دودھ مہنگا ہو گیا گوشت مہنگا ہو گیا سلائی مہنگا ہو گیا کپڑا مہنگا ہو گیا ہے مزید بھی مہنگا ہوگا ابھی تو مہنگا نہیں ہوا ہے اور بھی مہنگا ہوگا اور بھی ٹیکس لگ گیا بس اللہ مالک ہے ہمارا بس غریبوں کا بس آپ کیا کہیں گے میں نے دیکھیے آج میں نے بچت دیکھا ہے بہت زیادہ اس میں بہت زیادہ عوام کے لیے مسائل ہیں مشین جو بندہ اگر کار روزگار کرنا چاہتے تو اس کے لیے مشین میں بھی ٹیکس ہو گیا ایک غریب بندہ بھی سادہ موبائل بھی افورڈ نہیں کر سکے گا میں نے آج دیکھی ویڈیو تقریباً صبح میں اٹھا 10 بجے تک میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ پشیمان ہوں وزیر اعظم صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اگر میں وزیر اعظم ہوں سب سے پہلے میں ان کو اڑاؤں یہ سب کی دعا لگے گی مجھے اور میں مجاہد بن جاؤں گا انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں عمران خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سال تو ختم ہو گیا ہے یہ 2022 شروع ہونے والا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ بس میں یہی کہوں گا کہ عمران خان کو بھی کچھ پتہ چل چکا ہے کچھ اور بھی مزید چل جائے گا عوام نے بلدیاتی الیکشن میں بالکل عمران خان صاحب کو مسترد کیا ہے اور JUI ہم ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ ہم ابھی ان سے امید کریں گے کہ ہمارے کچھ اچھا سوچیں گے